که یو سړي پسه واخیسته یا غویی یې واخیستی د قرباني کولو دپاره، نو وروسته ده ته معلومات وسو، دی خبر سو چې دغه ماسې دا پسه او دا غویی اخیستی ده، دا د غلا ده او ما د غله څخه اخیستی ده. نو کتاب وایي که چیرې یو چا پسه یا غویی د قرباني دپاره واخیستی، کور ته یې بوتی، وروسته ورته معلومات وسو یا یې چا ورته وویل چې تا یو چا څخه دا پسه چې واخیستی هغه غل ده، دغه کاروبار ده، مالونه غلا کوي، نو په دې سره قرباني نه سې کېږي، دی به د قرباني دپاره بل پسه یا غویی اخلي. ولې ځکه لکه څنګه چې غلا حرام ده، دغسې د غلا مال اخیستل حرام ده. څنګه چې د غلا په شي باندې قرباني نه کېږي، خیرات نه کېږي، نو دغه رقم د غلا په مال سره قرباني او خیرات نه کېږي.